يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. سامعين محترم، اول لفظی ترجمه د هغه چا د پاره چې څوک د قرآن عظیم الشان سره شوق لري، محبت لري چې زه د قرآن په ترجمه یاد کم، هغې د پاره اول لفظی ترجمه. رب کریم فرمای وبشر الذین زیر ورکی هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات او نیک عملونه یې کړي دي. سشی زیره ان لهم یقینا دی د پاره جنات باغونه دي، تجری چی روان بوي جاری بوي، من تحتها ای من تحت اشجارها لاندې د دې ونونه، الانهار ولی خو نه روان مراد تینا المیاه فی الانهار، اوبه په نهرونو کې بروان وي، لأن النهر لا يجري زکه چې دا نهرونه نه روانېږي اوبه پکې روان وي. رب کریم فرمایي کلما هر کله رزقو چې رزق ورکړی شي دی لره، منها ای فیها په دغه جنت کې من ثمرة د سمیونه، رزقا رزق، قالو نو وی بدا جنتیانا هذا الذي دا هغه رزق د رزقنا چې را کړی شوی و مونږ ته من قبلو وړاندې د دې نه په دنیا کې. رب کریم فرمایي و اوتو او راوبړلی شي دې ته به بالرزق په رزق سره داسې رزق متشابها چې یو شان به وي، یعنی متشابها فی الالوان چې یو شانتی بوي پرنګونو کې، مختلفا فی الطعوم مختلف بوي په خوندونو کې، خوند به ډېر بیل شانتی وي د جنت د میوو. ولهم رب کریم فرمای دی لرا فیها په دې جنت کې ازواج بیبیانی دي، حوریانی دي، مطهرة پاکی کړي شوي، وهم دی چې دی فیها په دې جنت کې خالدون همیشه بوي، دائمون معنا همیشه بوي، لا يموتون ولا يخرجون، نه بمري او نه به نوځي جنتنا. ان الله یقینا بری تعالی لا يستحي معنا لا يتركون نه پرېږدي، دا معنا به نه کې چې لا يستحي حیا نه کوي، ځکه چې د بری تعالی شان سره دا لایق نه دی چې دا الفاظ استعمال شي. دا آیت کله نازل شو؟ عبدالله ابن عباس صاحب د عطا صاحب پر روایت باندې کله چې رب کریم دا آیت نازل کو وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یعنی د دې بوتانو نه که مچ یو شی وتښتي نو دا بوتان دومره کمزوري دي چې دا مچ نه دا شیز هم نشي خلاصولی. نو مشرکانو ویلا او بری تعالی کله مچ یادی په مثال کې، کله عنکبوت یادی، دا څنګه؟ نو د مشرکانو پر رد کې د آیت نازل شو ان الله یقینا بری تعالی چې دی لا یستحی معنا لا یترکو نه پرېږدي، یا معنا لا یخشا نه یریږي، ان یضربا بأن یبین دا چې بیان کی بری تعالی مثلا یو مثال د مثالونو نه، مثلا ما
مثال د مثالونو نه بعودة ماشي سرا فما فوقها یا پاس د دې یعنی وزر بیان کی په مثال کی یا پاس د دې معنا مچ بیان کی یا عنکبوت جولا په مثال کی بیان کی نو رب کریم فرمائی فاما الذین پس هغه کسان دي پس هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دي فیعلمون من پس پویږي دي یعنی یصدقون تصدیق کوي دي انه الحق یقینا دا مثال چې د حق دی من ربهم د رب د طرفنا واما الذين هرچا کسان دي کفرو چې کفر کړي دي رب کریم فرمایي دي اعتراضا و اعتراض کیا فيقولون پس وی دي ماذا اراد الله اي شيء اراد الله سشي اراده کړي د بری تعالی بهذا مثلا پدې مثال سرا يضل گمراه کوي بری تعالی پدې مثالونو كثيرا ډیر يقول الله دا مقوله د بری تعالی دا يضل گمراه کوي بری تعالی به پدې مثالونو كثيرا ډیر لرا ويهدي او هدايت ور کوي به پدې مثالونو سره كثيرا ډیر لرا شرط پکې دا لګیدل ده وما يضل نه گمراه کوي بری تعالی به پدې مثالونو باندې الا الفاسقين مگر فاسقان گمراه کیا وبشر الذين زير ورکیا کسانو ته امنو چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي معاذ بن جبل سے وایي العمل الصالح فيه 4 اشياء عمل صالح کی سلور شیزونه دي الاول چې دی العمل عمل دویم العلم علم فعمل صالح کی علم دی دریم الصبر صبر سلورم الاخلاص اخلاص چې اخلاص وینو دا عمل صالح دی عثمان ذو النورين رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي عمل صالح ستوي خاليا من الرياء عمل چې خالی وي د ریانا وعمل الصالحات چې نیک عملونه کړي الله وان لهم یقینا دې لپاره جنات باغونه دي جنت جنت ولي وي زکه چې دا ونو پانو کې پټوي ها جن ولي وي زکه چې دا هم پټوي جنون لیونی ته ولي لیونی وي زکه چې په عقل باندې پردوي داسې جنہ ډال ته ډال ولي وي تور پټي خلق د توري نه بچ کیا نو جنت ته جنت زکه وي باغ ونو پانو کې پټوي جنات جنتنا تجري روان وي من تحتها من تحت اشجارها لاندې د ونو د دینا الانهار ولي ولهم اشتدي لرا یعنی كلما هر کله رزقو چې رزق ورکړي شي منها فيها پر جنت کې من ثمرة د سمعونا رزق قالوا ويبدا جنت ان هذا الذي دا هغه رزق دی رزق نا چې را کړي شي مونږ من قبل وړاندې د دینا و اتور او بړل شي دیته به بالرزق پر رزق سره داسې رزق متشابها چې یو شانتی بوي ابن عباس سے وی متشابهن معنا فی الالوان پرنګونو کې به یو شان وي خو مختلفا فی الطعوم مختلف به طعام وي یعنی خون به مختلف وي خو رنگ به یو شان وي د جنت د نعمتونو د میوه بناشنا خون وي ولهم اشتدید لرادي چا د پاره چې څوک نیک عملونه کوي مؤمنانو د پاره فيها پدې جنت کې ازواج بیبیانی مطهره پاکي کړي شوی من الغائط والبول د غټو میتازو او بولنا والحیض او د حیضنا والنفاس او د نفاس دینه به پاک وي مطهره پاکي کړي شي وهم دي چې دي فيها پدې جنت کې خالدون معنا دائمون همیشه بوي لا يموتون ولا يخرجون نبمري او نب خارجي د دې جنت نام ان الله يقينا بری تعالی چې ده
لا یستحی مانا لا یترکو نپرک دی یا مانا لا یخشا نیریگی ان یضربا یعنی ان یبینا چی بیان کی مثلا ما مثال د مثالونونا بعودتن پپ ماشی سرا فما فوقها یا هغه پاس د دې چې وزر ده یا پاس د دې نه چې مشته یا عنکبوت مانا جولاله فاما الذين پس هغه کسان دي پس هغه کسان آمنو چې ایمان راوړل دي فيعلمون يصدقون تصدیق کوي دي انه الحق یقینا دا مثالونه چې دي حق دي من ربهم در رب د طرفنا واما الذين ورچغه کسان دي کفرو چې کفر کړي دي نو دي اعتراض کوي سوي فيقولون پس وای دي ماذا اراد الله اي شيء اراد الله سشي اراده کړي باري تعالی بهذا مثلا پدي مثال سرا يقول الله دا قول مقدر ده وای باري تعالی یضلوا گمراه کوي باری تعالی به پدې مثالونو باندې کثیرن ډیر لرا ويهدي او هدایت کوي باری تعالی به پدې مثالونو باندې کثیرن ډیر لرا خوشت لګیدل سو گمراه کوي فاسقانا فاجران وما يضلون گمراه کوي باری تعالی به پدې سره الا الفاسقين مگر فاسقان فاجران الله دې موږ ته پدې باندې د عمل کولو توفیق راکړي